اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسپوری هغه بابو ایګه د خبرې ممانعات راغله او چې لعنت کول جایز نه دي. بل باب شروع شو، باب جواز لعن بعض اصحاب المعاصي غیر المعینین. یو خاص سړي یو معین کس نوم اخستونه بغیر د چا د نامې اخستونه بغیر گناه کوونکو باندې ګناهګارو باندې لعنت ویل جایز دي. کوم خاص سړي نوم اخستونه بغیر گناه کوونکو باندې لعنت ویل جایز دي. قال الله تعالی، الله تعالی په سورۃ هود اتلسم آیت کې ویلي دي، د الله پاک ګران ارشاد دی، الا لعنت الله علی الظالمین، خبردار اوسئ د الله لعنت ته په ظالمانو باندې. دې آیت کې الله تعالی په خپل لعنت ویلې دی په بچا باندې ظالمانو باندې بغیر د نامې اخستو نه. نامه چې وانه خستلی شي گناه کوونکو باندې لعنت ویل جایز دي. ظالمانو باندې وی د الله لعنت دی. د دې آیت په تفسیر کې حضرات مفسرین وی، شرح کون کې عالمان وی، الله دروغ ویل ظلم دی، الله باندې دروغ تړلو. د دې ظلم په پاداش کې او په سزا کې کوم خوفناک عذاب کافران او منافقان براګیری. نو په دې آیت کې د هغه هیبتناک عذاب ذکر دی او هغه دا چې په دې باندې په دنیا کې لعنت وشو. صحیح بخاری شریف کې د دې آیت په تفسیر کې شان بیان راغلی دی، قیامت پر ورځ باندې با یو مؤمن نه د ګناهونو پوښتنه وشي، نو دی به خپل ګناهونه ومني، اقرار او اعتراف به وکړي. داسې اقرار به ترې اخیستلی کېږي، تا ته معلومه ده فلانی ګناه تا کړې وه، فلانی ګناه دې کړې وه، مؤمن به یا کړې مې ده. الله تعالی به ورته بیا وفرمایي چې تا باندې د دغه ګناهونو ما دنیا کې پرده اچولې وه، چاته مې نه شرمولې، زه نن مې درته دغه ګناهونه معاف. او چې د کافرانو نمبر راشي دا د ایماندارو بیان، الله دې ایمان نصیب کړي. د کافرانو نمبر چې راشي نو د هغې مخې ته به ګواهان راوغوښتلی شي، ګواهي به ورکړي. ګواهان به دا خبره کوي چې دا کافران هماغه خلق دي چې خپل رب باندې دروغ ویل، نو بیا به دوی جهنم کې وغورځولی شي. په دغه ظالمانو باندې لعنت ته په دنیا کې الله پاک په لعنت ویلې او بغیر څه نامې ذکر کول. سورۃ اعراف کې 4 نمبر آیت کریمه ده، وقال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین. پس د دې په میانځ کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې په ظالمانو د الله لعنت دی. دې آیت کې په ظالمانو د لعنت بیان ده. د دې آیت کریمه مطلب دا دی چې جنت والا جنت ته ورسي، بیا دوزخ والا دوزخ ته ورځيږي. نو جنتیان به دوزخیانو ته وایي، جنتیان به راولګي دوزخیانو ته به وایي، مونږ سره چې زمونږ رب کومه وعده کړې وه هغه وعده یې رښتیا که، مونږ سره نعمتونه یې راله راکړي، خوشحالۍ راکړي. د کومو نه ختمېدونکو خوشحالو، راحتونو، نعمتونو وعدې مونږ سره کړې وې، بیا مونږ دي جهنمیانو تاسو لږ وښایئ، تاسو سره خدای پاک د کومو عذابونو وعدې کړې وي هغه هم رښتیا دي که نه. جهنمیان به جواب کې ووایي یا مونږ هغه ټولې خبرې د الله او د هغه د رسول رښتینې بیا مونږ دي، یو ذریل هم دروغ نه وي. نو بیا به دغه ټایم کې اعلان وشي، هغه اعلان چې د کوم اعلان په دې سورۃ اعراف 44 آیت کې تذکره ده. یو فرشته به جنت والو ته د جنت خوشحالي زیاتولو دپاره او د دوزخیانو حسرت، ارمان او افسوس زیاتولو دپاره دا اعلان وکړي چې د الله لعنت دی په ظالمانو باندې.
ویل کېږي یو ځلې حضرت طاووس رحمه الله هشام ابن عبد الملک خواته ورغلو. طاووس رحمه الله هشام ابن عبد الملک ته وویل د خدای نه ویریږه او د اعلان د ورځې نه ویریږه، د الله نه ویریږه او د اعلان د ورځې نه ویریږه. هشام ابن عبد الملک ته پوښتنه وکړه چې د اعلان ورځ کومه یو چې د هغې ورځې نه ما یری. حضرت طاووس رحمه الله ورته دا آیت ویلو فاذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین، چې یو اعلان کوونکی به اعلان وکړي د دوی ترمنځ د جنتیانو دوزخیانو ترمنځ چې لعنت دی د الله په ظالمانو. نو آیت خو موږ هم واورېدو، خپله مورنۍ او علاقایي زبان کې پرې تقریبا پوه شو. اوس اثر په ما څومره وکړو، په تا څومره وکړو او په هشام ابن عبدالملک یې څومره وکړو چې هشام ابن عبدالملک آیت واورېدو بې هوشه پرېوت. هوش کې رالو حضرت طاووس رحمه الله ورته فرمایي دا خو صرف د دنیا خبره وه چې کله همدا اعلان د جنتیانو دوزخیانو منځ کې ته بیا د قیامت په ورځ واورې او په سترګو وینې ګورې هر څه بیا به چې څه کم حال. دا باب شروع شو دی کې دا خبره ده چې بغیر نامه اخیستو ګناه کوونکو باندې لعنت ویل جایز دي. روایات او احادیث هم را روان دي، هغه بیا سبا وایي انشاءالله. یا صلی الله